نو المال والبنون دا مال او بچی زینت الحیات الدنیا دا خو صرف د دنیا خایس دی، دا خو صرف د دنیا خایس دی. البته یو سړی دی هغه خپل مال په دین باندې ولګاو، خپل مال په دین لګي او غریبانو له ورکو د الله په دین لګي، په مدرسو لګي، په جماعتونو لګي، او خپل اولاد چې کوم دا وی صحیح تربیت کوي، خپل اولاد ته چې کوم نه قرآن خي، دین وته خي، علماء سره کېنه، عالمان او حافظان ته نه جوړي، نیک عمل وته خي، د مشر کشر ادب وته خي. دغه بچی چې کوم نه دا د نجات ذریعہ ده، دغه بچی په عمل کې به د پلار د ثواب برخي. دغه رنګ د مال دولت چې تا په خزه کې لګولې، په مدرسو کې دی لګولې، او دغه رنګ غریبانو یتیمانو له ورکړې صدقه جاریه دی به کړې ده، نو دغه مال دولت ثوابونه وتا ته ملاويږي د مرګ نه وروسته هم. خو لیکن که څوک پیدا نه کوي نو ګوره دا آسې د دنیا خایس دی. والباقیات الصالحات، او باقی چې کوم نه هغه صالحات نیک عملونه دي، نیک عملونه چې کوم نه سړي هغه باقی پاتې کیدونکي دي. نیک عملونه سړی کوي نو دا به د پکار راځي، دنیا کې چې کوم نیک عمل وکړو هغه به د پکار راشي، په آخرت کې چې کله تا ته عذاب درکوي که نه نو دا نیک عمل به د مخې ته راځي. مال دولت او بچي دي یو دم پکار نه راځي. د قیامت د ورځې حال څه دی؟ یوم یفر المرء من اخیه، د قیامت په ورځ به سړی د خپل ورور نه تښتي، پلار به د بچو نه، بچی به د پلار نه، ښځه د خاوند نه، خاوند د ښځې نه. لږ سوچ وکړو څه به مو پکار راځي؟ نیک عمل به مو پکار. دنیا کې مو څه نیکي کړي هغه به زموږ په کار باندې راشي. نیک عملونه مو په کار راځي. چا لا اله الا الله ویلې دی، چا د الله اطاعت کړی دی، چا د آخرت دپاره تیاری کړی، دا به په کار راځي. خیر عند ربک، دا غوره ستا رب په نسبت باندې ثوابا په اعتبار د بدلې سره، و خیر عملا، او ډېر ښه دي په اعتبار د څه سره؟ عملا امید سره.